د زنانو ماهواري شروع شي، حیض شروع شي. نو حیض یو داسې عمل دی چې دې سره چونکې د ښځې په اختیار کې نه دی، شریعت ویلي چې کله زنانه باندې ماهواري شروع شي نو دا ناپاکه شي، نو دا څه قسم عبادت پکې نشي کولی، مونځ نشي کولی، روزه نشي نیولی. نو دلته بیا ښځې خفي چې د رمضان په میاشت کې په موږ باندې مثلا حیض ماهواري شروع شي، نو بیا غریبانان روزه نشي نیولی، نو خفه وي، نو خفګان نه دی کول پکار. دا د دې په اختیار کې ده نه. د حیض په حالت کې منځونه دې ته معاف دي، بچ سونه پورې دا ناپاکه ده، دا منځونه دې ته معاف دي. چې پاک شي بس خپل غسل وو کې او خپل منځونه دې هغه وخت نه شروع کې. دغه ناپاکه حالت کې چې کوم منځونه دې تلې د قضایي په نشتا. البته کو روزه ته پاتې شوي، نو چونکې روزه په کال کې یو ځل راځي، دې کې دومره مشقت نه، نو بیا وروسته د رمضان نه پس کله د پاکه دوران به راشي، بیا به تک کې روزو قضایي راوګرځي. په دومره دا چې کله حیض شروع شي کنه، نو د حیض په وجه اگر چې د ښځې جسم باندې حکم دا عدم طهارت لګیدلی چې دا خو ناپاکه ده، خو د دې دا مطلب نه دی چې د دې لاسونه نجس دي چې سولې وړي ګنده کوي، نه. دا خوراک تیارول شي، اسکاک تیارول شي، پښمنې روزمات تیارول شي، څنګه چې عام روټین دی دا خپل بیبي سره ملاویدل، ناستا پاستا خبره دا کولی شي. دا ګندګي د دې په جسم ظاهر نه ده، دا حکمن ناپاکه ده، صرف منځ او عبادت وغیرہ پکې نشي کولی. نور دا قسم پخلی مخلی پکې کولی شي، دې نه کراهت نه دي وستل پکار. البته دومره ده چې کله د انسان روزه ماته شي کنه، الله دې نه کې بیمار شو، روزه ماته شو، اچانک تبه شونو، دا ډاکټر صاحب وته ویل چې دوايي اخرى ضرورت ته درته، نو دا باقی ورځه دا بدا تشبه بالصائمین اختیاری معنا د روزدارو پشان به خوراک نه کوي، امساک بده باندې واجب دی. مثلا غرمه روزه ماته شو، نوز به د ماخامه پورې دا مزید د سینه کې اجازه خو مې روزه ماته ازو سره واسه وروټي چې بم پکې اوس کم دا بم پکې کم نه، امساک په دمانه ضروری مزید خوراکونه بنه کوي، د روزه به احترامي بنه کوي. ولیکن د حایزه خزې لپاره اجازه شته چې دې باندې کله ماهواري شروع شو، نو چونکه روزه خو نشي نیوي، نو دې د لپاره خوراک سکاک بالکل صحیح دی کوي دی، خو افضل ده چې د خلکو وړاندې نه کوي، پټې دی کوي، خوراک سکاک ورته بالکل اجازه ته کوي دی. دویمه ده چې کله د دې مثلا دروس کې ماهواري رااله، دروز غرمه ټیم کې ماهواري شروع شو، نو دا باقی ماخامه پورې ټیم دې باندې امساک ضروری نه دی، خوراک کولی شي، پټ ته کوي. بیا کله د دې د پاکه دوران رالو، فرض کدا په داسې حالت کې پاک شو چې د غرمه ټیم دی، د روزه ټیم دی، دا د خپل غسلو کې عبادت ته شروع کی، خو اوس دا د غرمه نه د باقی ټیم در ماخامه پورې دې باندې امساک فرض دی، خوراک سکات په نه کې د روزدارو په شانتي بيدا، اگر چې د روزه نه ده شوی د دې قضایي برا ګرځي. اوس عذر ختم شو، نو لہذا حکم دا عذر والا هم ختم شو. عائشہ بی بی رضی الله عنها فرمایي یو صحابیت تپوسو کو چې دا څه وجه ده چې کله خزی باندې حیض دورانیه راشي، نو دې باندې د منځونو قضایي نشته او د روزو قضایي پښتا. نو عائشہ رضی الله عنها او فرمایل چې زمونږ په دور کې خو بل څه چې کله به مونږ باندې حیض رالو، نو فنؤمر بقضاء الصوم، نو مونږ ته به حکم کېدو چې تاسو به د روزي قضایي برستو را ګرځوي، ولی روزه په کال کې یو ځل راځي. نو کو چرته د دې قضایي په خزه لازم شي، نو هیڅ قسم مشقت نشته، او موږ خو هر ورځ پینځه ټایم راځي کنه، نو مونږ ته به حکم کېدو چې د موږ قضایي مرا ګرځوي، ولی کو دغه نه لس ورځو قضایي په لازم کې، او بعد کې دغه خپل ورځ پینځو منځونه په لازم کې، نو زنانه به تکلیف کې شي. شریعت په اسانی راوسته چې موږ درته معاف ته بده حل کی. دراصل وجه داوا چې کله آدم علی السلام او بیبي حوا علیها السلام صاحب هدایت لګلی دي په جنت کې، نو الله رب العزت منع کړو چې دی یو ون نه ما میوه نه خوري. بیا تقدیر داو چې حضرت آدم علی السلام او دغه بیبي حوا علیها السلام دغه نه خوراک وکړو. علماء لیکلي چې څنګه خوراک وکړو، نو زمونږ د مور بیبي حوا علیها السلام ماهواري حیض شروع شو.
وبقي في بناتها الى يوم القيامه. علامه شامی فرمایي دا هغه وخت نه د بیبي حوا علیه السلام په تمام لوریانو کې دغه مسله رااله دي کې حیض جاری شو. د قیامت پورې راتلون کې زنانه چې بوي هغه باندې به د حیض بیماری راځي. دا یو فطرتي بیماری ده دوی او دا د دې د صحت دلیل لخوا چې د کوم زنانه د حیض بیماری ناراضی نو د دې بچیم نه کیږي. چې د کوم د حیض بیماری راځي دا د صحت علامت معنا دا تندرست ده، د بچو صلاحیت لري، نو بده باندې خفغان نه دی پکار. لہذا کو بده حالاتو کې درمانه بیماری رااله په زنانه باندې نو بس دې کې دا روزي مخوي او منځونه دیم پرېګ دي ورستو به د روزو قضایي راو ګرځي او د منځونو قضایي پینشتا.